ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو، نن د تقدیر د بدلیدو وظیفه د قرآن صرف یو آیات دی. هغه په دې طریقې سره ووایي محترم مسلمانان، د زندګۍ تمام خواهشات، جایز ارمانونه الله جل شانه به پوره کړي د یو آیات په برکته. محترمو، او غیبی امداد به در سره الله جل شانه وکړي، او د غیبی امداد سره رب العالمین د انسان تقدیر بدلوي. محترمو، دا وظیفه صرف 80 وارې ده، 80 مرتبه به د آیات مبارکه په دې طریقې سره وایي. محترمو، آیات هم د سورت یاسین یو بهترین آیات دی، یو وړوکی آیات دی چې ټوټل په محترمو چې تاسو 80 فیرې وایي نو ټوټل په 13 منټه یا 20 منټه لګي چې صحیح طریقې سره یې وایي. نو محترمو، د 13 منټو د دې مبارکې زندګۍ نه چې تاسو 13 منټه وباسئ او خپل مصروفیات یو سیټ تکئ او په آرام او سکون سره 13 وارې د آیات مبارکه ووایئ په دې طریقه باندې. محترمو، نو الله تعالی به ستاسو هر جایز خواهش پوره کړي، ستاسو ارمانونه به الله تعالی پوره کړي، ستاسو سره به غیبی امداد الله جل شانه وفرمایي. لہذا دا آیات هم درته ښایمه، دا وظیفه هم په دې طریقې سره وکړئ محترمو چې الله تعالی مو ارمانونه پوره کړي. راځئ محترمو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو عزتمندو مسلمانانو په دین مینو، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه، ضرورت، مقاصد پوره کړي د خپلو خزانو نه. الله تعالی مو حامی او ناصر مددگار شه. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د قرآن بس 1 2 3 4 یعنی شپږ ټکي وظیفه ده. شپږ ټکي وظیفه ده د الله تعالی د کلام د قرآن مجید. او دا شپږ ټکي چې تاسو محترم مسلمانانو صرف 80 فیرې ووایئ نو تاسو ته به الله تعالی محترمو فرشتې د مدد دپاره رالیږي او غیبی امداد به رس الله تعالی فرمایي. او دا غیبی امداد د وجې نه به ستاسو تقدیر الله تعالی بدل کړي، ستاسو رشتې نه کیږي، الله تعالی به ستاسو دا رشته بل ځای ته واړئ. ستا چې کومه قسمت دی هغه به الله تعالی را بیدار کړي. ستا چې کوم قرضونه دی الله تعالی به ختم کړي. قرضونو ختمولو والا رب صرف الله دی محترم. رشتو کولو والا رب صرف الله دی محترم. و پریشانو ختمولو والا رب صرف الله دی. په پیسو سره پریشانی نه ختمیږي، په پیسو سره بیماریان نه ختمیږي، په پیسو سره محترم او سکون زړه ته نه میلاویږي، په پیسو سره د دنیا سیزونه نشي کېدلی چې الله تعالی وغواړي بیا به کېږي. خلک وایي چې پیسې در سره وي په غر کې هم لارو باسي. نه محترم، دا خبره غلطه ده. بعضې خلکو څه په لکونو په کروړونو پرتي بیا هم ټینډې ایشي هغه ځان له خوري، بیا هم دته سکون نه محترمو. یو انسان سره لکپتی دی، کروڑپتی دی، بیا هم دته غمونه وي، دته بیماریانې لګېدلي، دته سکون نه وي، دته د زړه اطمینان نه وي. دی په هغې مال او دولت کې بیا هم ټینډې شي خوري، بې مالګې روټۍ خوري محترمو، غوړو نه دی فریس کوي. نن د منګه د بیمارۍ د وجې نه د غوړو نه فریس کوو محترمو مسلمانانو. نو اصل وجه سکون دی، اصل وجه الله تعالی چې چاته حاجت پوره کولو غواړي الله تعالی یې پوره کوي. نو دا خبره زمونږ غلطه ده چې صرف په پیسه کې محترمو هغه سکون دی. نه، بلکې سکون د الله تعالی په عبادت کې دی. او الله تعالی فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب. زړونو ته سکون، اطمینان، خوشحالي ده د الله تعالی په ذکر میلاویږي. او علماء کرام فرمایي چې د ټول نه بهترین ذکر د الله تعالی کلام دی. کو دا کلام څوک په ناظره وایي، کو څوک په ترجمه وایي، کو څوک په علم حاصلې محترم، په هر طریقې سره د الله تعالی کلام زده کوي، نه یادېږي بیا هم زده کوي، نه پوره کېږي حاجت دی بیا هم کوي، نه پوره کېږي بیا هم کوي. نو الله تعالی بیا انسان ته فورا ورکوي چې دا بنده زما ډېر زیات نیکوکاره دی، دا بنده ډېر په اخلاص سره لګیا دی، زما وظیفې کوي، دا بنده ډېر په اخلاص سره لګیا دی، نوافل کوي، دعاګانې غواړي. نو زه به د دې انسان غیبي مدد کوم. زه به د دې انسان سره خلک چې وایي چې معجزه ورسره وشوه. نو محترم مسلمانان، معجزې د پیغمبرانو دپاره خاص دي، د امت دپاره نشته دي. لہذا امت دپاره الله تعالی غیبانه امداد رالیږي. د امت دپاره الله تعالی په زړه کې الهامونه اچوي چې دې کار کې د خیر دی، دې کې د نشته. بعضې بزرګانو ته کشف هم کېږي په دې زمانه کې محترمو چې هغوی ته ابدال ویلی شي. لہذا په دې طریقې سره دا وظیفه وکئ. دا د سورت یاسین آیات مبارکه دی
تاسو ته به انشاءالله زه په سکرین هم شو کوم چې تاسو زده کوئ. محترمو یو خو قرآن یو بهترین کتاب دی چې ټول قرآن مجیدونو کې هغه تبدیلي راغلې ده، د هغې آیاتونه هغه مسح شوي دي، د هغې آیاتونه بدلون یې پکې راوستی دی، احکامات یې پکې بدل کړي. صرف د الله تعالی کلام دی چې دې کې الحمدلله نه تبدیلي راوستلی شوي، نه پکې آیاتونه بدل کړی شوي دي. نو دا یو داسې بهترین کتاب دی او دا د ټول امت دپاره د هدایت یوه ذریعه ده، کلام د الله قرآن. بیا دې قرآن ته کې چې کوم یو د قرآن زړه دی هغه سورت یاسین دی محترم، او د قرآن په زړه کې چې کوم آیات دی محترمو نو هغه کم آیات دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دا آیات دی ثانیه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. محترم مسلمانانو دا آیات صرف شپېته فیرې ویل دي، هر وخت کې چې وایه په هره ګړۍ کې وایه تاسو ته دغه اختیار دی، خو فکار ده چې په اوداسه کې وکړی شي محترم، فکار ده چې په پاکۍ کې وکړی شي او زنانه په خیز کې مکمل نه کوي، یعنې چې کومه ماهواري بیماري زنانه راشي په هغې کې به یې نه کوي، چې کله فاقي راشي دا آیات به یې شروع کوي. نوجوانان هم کولی شي په محترمو په روانه او په ولاړه کې نه، ځکه دا بېادبي ده د الله تعالی د کلام. محترم موتا چې یو د دنیا مشر لور شو هغه ته څومره کینو پاسو د خبرې په احترام اورو، د هغه چې یو حد راشي هغه څومره کینو ورته، هغه په آرام آرام سره وګورو چې دې کې څه لیکلي دي او ما ته کم دعوت دی، کومه خوشخبري ده راته. نو رب چې په مو تاسو کلام نازل کړی دی چې د اسمان نه نازل کړی ده، د اسمان نه محترم او بیا په پیغمبر علیه السلام نازل کړی، بیا مو تاسو ته راغلی دی، نو چې دا هم آرام آرام سره سکون سره فقلاره سره اطمینان سره. نو محترمو 11 پیرې ته مخکې درود شریف ووایئ او بیا دا آیات شپېته پیرې چې هره ګړۍ کې وایي دا شپېته پیرې ووایئ او د دې نه پس 11 پیرې بیا درود ابراهیمي ووایئ. محترمو بیا د خپل حاجت دپاره دعا وغواړئ چې حاجت کشا او مشکل کشا ربه تا ته مې لاس پورته کړی دی الله، ستا نه ما سوا مې بل رب نشته الله، ستا نه ما سوا مې بل حاجت روا نشته الله، ستا نه ما سوا زما بل فیدا کولو والا رب نشته الله، الله تا سره څوک شریک نشته الله، ای د خزانو او د ټولو قدرتونو ربه ستا خزانې فراخه دي غټې دي الله، زه ګناهګار یم الله، دا زه منم چې ډېر ګناهګار یم الله، دا زه منم چې ستا مې ډېرې نافرمانیانې کړي الله، د سترګو د ګناهونو د هره ګناه مې کړې الله، بیا هم ستاره در امیدوار یم الله، بیا هم ته ما سره ډېر محبت کې الله، تا ستا د غټ ذات واسطه ته الله، ستا د هغې ذات واسطه چې تا سره څوک شریک نشته الله، زما د حاجت پوره کړي. مسلمانانو په عاجزۍ سره دعا وغواړئ، په فریاد او په ژړا سره دعا وغواړئ. یو پیره خو ازموده ده، د اوښکې خو یو پیره توی کوي، تاسو به ووینئ چې الله تعالی راسه مدد کوي او که نه کوي. محترم مسلمانانو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ چې الله تعالی زموږ هم حاجتونه پوره کړي او زه تاسو ته الحمدلله دا قسمیه وایم چې تاسو ته هر منځ کې دعا کوم او الله تعالی به ضرور قبلوي. محترم مسلمانانو الله تعالی مو حامی و ناصر مددگار شه، الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي، الله تعالی د تمام مسلمانانو تمام حاجات پوره کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا.